بسم الله الرحمن الرحیم باب صوم در عمل اسماء عامله وان یزد قسم است. دا دریم باب دے بدے کے براتا دا اسماء عامله و بیان کی او اسماء عامله دا یولستی من شروع کی دا عامل تعریف کرو کہ ذہن کموی لغوی معنی دا عمل کون کے و اصطلاحی معنی آغا حرف و حرکت چې داسې یو معنی تقاضا کوي چې دغه معنی به داسې یو معنی حاصلوي چې دغه معنی به د دریو معنو د یو معنی تقاضا کوي، فاعلیت، مفعولیت او مجروریت. به موږ ویلي عامل په دوه قسمه دي، لفظي او معنوي، او به لفظي چې په درې قسمه معنی دي: حروف عامله، افعال عامله، اسماء عامله. موږ درې بابو کې به ذکر کړي، نو دوه باب ذکر کړو، هغه کې د حروف عامله او د افعال عامله بیان وکړلو. وسره دریم باب د اسماء عامله بیان کړي. نو اسماء عامله چې دی مولوی صاحب دا یول استخان اول بکی اسماء شرطیه دی دې بنن بیان کوو. بے اسماء افعال دی د فعل ماضی په معنی مانی، او دریم اسماء افعال چې د امر حاضر په معنی، او څلورم اسم فاعل دی، پنځم اسم مفعول دی، شپږم صفت مشبہ، اوم اسم تفضیل دی، اتم اسم مصدر دی، او نهم اسم مضاف دی، لسم اسم تام دی، او یولسم نمبر اسماء کنایات دی. دا ټول یولس اسماء دي چې دا عمل کوي. پدې کې اول نمبر اسماء شرطیه دي. زمونږ مصنف رحمه الله اجمالی بیان کوي اول، او به عمل ذکر کوي، به مثالونه ذکر کوي. اجمالی بیان، عمل او به مثالونه. اجمالی بیان دا دی چې اسماء شرطیه دا د ان په معنا معنی، ځکه اصل آداب کې بل خبره شوله. اول نمبر پکې دې بیان کې چې اسماء شرطیه د چا په معنی دي، به اجمالی ذکر کوي او به عمل او به مثالونه، څلور اجزا شو. نمبر سبزین کې کینوي اسماء شرطیه دا د ان په معنا باندې. ان په معنا څه مطلب؟ یعنی ان اصل کې وضع شوی د دې د بارا چې په دوو جملو به داخليږي. اولی جملې ته به شرط ویل کېږي، جزم به وته ور کوي، او دویمې جملې ته به جزا ویل کېږي، جزم به ور کوي. خو چې دواړه مضاري یا پکې کومه مضاري هغه ته به جزم ور کوي. ماضي کې خو لفظي عمل نشي کولای، تم مخکې ویلو خو به جازمه وکي. او مانوي عمل دا دی چې مضارع مستقبل پورې خاص کوي او ماضی مستقبل تاړي، ویلی مو کنه مخکې. برحال اوله مسله دا ده چې اسماء شرطیه د ان په معنا باندې دي. دویم نمبر د دې تعداد دی، نو دا نه دي اجمالی تور بیان کړی دي: من، ما، اینا، متا، ایون، انا، اذ، ما، حیث، ما، مهما. دو شو. دریم نمبر د دې د عمل بیان دی، نو مخکې موږ بیان وکړو چې دا د ان په معنی دي، نو د ان په شان به عمل هم کوي. نو د ان عمل موږ تفصیلا مخکې ذکر کړو. حاصل یې دا چې په دوو جملو داخليږي، اولې ته به شرط ویل کېږي او دویمې ته به جزا ویل کېږي. به که چېرې دواړه مضارع وي، دواړو ته به جزم ورکوي. که دواړه ماضي وي نو هغه مبني دي، هغه کې د جزم عمل نشي کولای. کوله مضارع واغې ته به جزم ورکوي، او دویم ماضي واغې کې عمل نشي کولای. او کوله ماضي وا شرط هغه کې عمل نشي کولای، او دویم مضارع و نو دې کې به تاسو اختیاري ویلی مو کنه. مانوي عمل مې ول وختي بیان کړلو، هغه دا چې مضارع مستقبل پورې خاص کوي، ماضي مضارع تاړي، همدغه کار به دی وي. اول اسماء شرطیه بمعنى ان، اسماء شرطیه دي چې د ان په معنی دي. وان است دا نه دي،
من ما اين متى ايون ان او به څه دي سر بيزي لیکل کنه اذ ما کا اشتور سکن اذ ما وحيث ما ومهما دا نه شو پدې نه هو کې درې د غیر ضرب د پاره دي ښا هغه ظرفیت معنا نشته یو من دی یو ما دا او بل ایون دی تاسو پوه شئ او درې د ضرب او بقای شپږ د ضرب د پاره دي درې بګې د ضرب زمان دی او درې بګې د ظرف مکان د ضرب زمان والا متا دا متا او اذ ما دا او مهما دا متا اذ ما مهما او درې بګې د مکان د پاره دي ظرف مکان یو اين دا ایو ان دا او یو بکی حیث ما دا نو دری غیر ظرف او شپک د ضرب به بکی دری د ضرب مکان او دری د ظرف زمان ونه رسیدلې پی خجی دو خبرې وشولې یو دا چې دا په معنا د اندی بیان مولوکو او دویم نمبر د دې اجمالی بیان دریم نمبر د دې د عمل بیان دی هم موږ وکړلو دا به فعل مضارع ته جزم ورکړي او حقیقت کې به دوه جملو داخليږي یو شرط بل جزاء فعل مضارع رب جزم کنن چون من تضرب اضرب وما تفعل افعل واين تجلس اجلس معنا باندې خو بیږي کنه ته چې څوک وایي زم وهم وما تفعل افعل ته چې څه کې زم کوم واين تجلس اجلس کوم دې کې چې ته کېنی مکان د بارا التزم کینم ومتا زمان د بارا کوم وخت کې چې ته ودرېږي زم ودرېږم ايو شيء کې ظرفیت معنا نشته ما ومن بشان نو أي شيء تأكل أي شيء تأكل آكل كم شيء تخوري زيم خرم أن ديكم دم مكان ولا معنى دا أن تكتب أكتب كم ديكي شتي لكل كي زم لكلكم إذ ما ديكي دا وقت ولا معنى كم وقت كي شتي سفر كي وسافر زيمكم حيثما پدې کې د مکان ولا معنا ده کم ځای کې چې کم ځای ته چې قصد کې اقصد زم کوما او مهما دې کې د زمان ولا معنا ده مهما تقعد اقعد کم ځای کې تکینی کم وخت کې زم کې نه ما تاسو به شولې برحال لګ ترکیبونه زده کوي پدې کې من او ما چې دا کنه من او ما د دې ترکیب بداسي کدینه بس شرط او جزا کا مرضی نو کچری ضمیر په کې ذکر وو په شرط او جزا کې ضمیر وو نبه بدا من او ما مبتدا جوړیږي او فعل شرط او جزا فعل جزا دا برغون شي د بټول خبر جوړیږي او کچری بدی من د سنو افعال کې ضمیر نو نبه با دغه من د فعل شرط لپاره مفعول به جوړیږي ما به د فعل شرط لپاره مفعول به جوړیږي شریک و جمله فعلیه جوړیږي به امخ کې څه جمله اسمیه و ایون هغه حکم داده چې دم د قشان ده البته دا مضاف الیه نو مضاف کې به دغه کارونه کیږي کله به مبتدای چې رستب کې ضمیر نو وفعال کی او کنو به ګورو چې د زمانه معنی پکې د مفعول فيه به جوړیږي کني بس مفعول فيه به یو کني مفعول به به دا خو من ما او عيون شو بقینور چې د ټول به مفعول فيه جوړیږي رسبي کله و ډایرک مفعول فيه او کله به علی شریط د تفسیر وی علی شریط د تفسیر هم ځین کې شته کنه چې اسم وی رستر نفیل وی او فعل مسلط شوی ضمیر کی دغه بوجه دغه اسم نه اعراض کړي دې صورت کې دغه اسم منصوب به د فعل محذوفه په وجه معنی برحال تاسو غوري
من تضرب اضرب رست فافالو کی ضمیر شتا نشتا کنا نه بس دا من مفعول به وی د تضرب د بارا داسې بشي تضرب فعل ضمیر بکیر هغه فاعل او من مفعول به مقدم او دا به فعل شرط شي او اضرب بجزا شي اضرب فعل ضمیر دانا پکې هغه مفعول به او کمن تضرب هو ضمیر راشي اضرب هو تضرب هو دې صورت کې به من مبتدائی کا او تضرب فعل ضمیر بکیر فاعل او هو مفعول به من تراجی دے دا شرط او اضرب جزا دا شریک به خبر شي من د پارا دا شان ما کی تاسو رسې کنه نو څنګه خبران د کار یو نرسي یو دی کې خپل ضمیر د فاعل مرفوع متصل شته غینه غیر یادو کا غینه غیر اخو د فاعل ضمیر دی ته خو د مفعول ضمیر براجي کو قدم وشو دوم نمبر اسماء افعال بمعنی ماضی اسماء عاملو کی دوم نمبر اسم فعل بمعنی ماضی دی د اسماء افعال مخکې موږ تعریف کړو هغه اسماء وته ویل کیږي چې د فعل معنی بکی وي او علامه د فعل بکی نوی موجوده به موږ ویل دي دوه قسمه دي کې یادم وي یو هغه چې د ماضی معنی بکی هغه ته اسماء افعال به معنی ماضی وي یو هغه چې د امر حاضر معنی بکی هغه ته ویل کیږي اسماء افعال به معنی امر حاضر ناول اسماء افعال چې په معنی د ماضی وي زمنګ مصنف دغه تعداد خودل درې ذکر کړی دي او به ولله د عمل بیان کړي عمل ادا دي چې دا با خپل اسم ته بنا بر فاعلیت طرف ور کوي اسماء افعال به معنی ماضی تعداد ول خودل یو او دیم وی عمل بیان کړي چې خپل اسم ته با د فاعلیت په وجه باندې رفع ور کوي دوم اسماء افعال به معنی ماضی چون هیهاتا بوده بمانه دي شتانا افترق بمانه دي سرعانا سرعات جلتی بمانه دي اسم را بنا بر فاعلیت اسم دبا د فاعلیت بو جمانی بر رفع کنن رفع ورکی چون مثال هیهات یوم العید هیهات اسم فعل یو بمانه ده بوده سره او یوم مضاف د عید مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه فاعل شلو ای بوده تاسو به شولې دا مو شو او یولسو اسماء عاملو کې دوه شو اسماء شرطیه اسماء افعال به معنی ماضی دیم اسماء افعال به معنی امر حاضر دلته اول داغي مثالونه ذکر کړی دی او به ورلا د عمل بیان کړی دی مثالونه لکه رویدا بل ها هي هل عليك دونك ها شپږ وی ذکر کړی دي او څلور بور سره موږ ذکر کو او عمل د دې دا دی چې دا با فاعل کی فاعل طرف اور کی خو فاعل بردی ضمیر وی او ظاهری عملی فقط دا یو د کوم چې مصنف بیان کړي چې دا با اسم ته نسب ور کوي بنا بر مفعول به اسم ته نسب ور کوي د وجه د مفعول به نه ثم اسماء افعال بمعنی امر حاضر چون رویدا بل ها هي هل عليك دونك پنځه شو او ها شپږ ونیسا دا معنی دا رویدا معنی د مهلت ورکا بل ها معنی د پریدا هي هل معنی د راشا عليك معنی لازم ونیسا دونك معنی ونیسا او هم معنی ونیسا او وم نمبر د امین استجب په معنی دی او اتم نمبر دے قد تو انتہی بمانا دے او نهم نمبر دے صح اسکت بمانا دے صح ابر راشی انشاءاللہ او لسم نمبر دے مہ دا دا اکفف بمانا مانے دے زن بچ کا خجی اسم را بنسب کنن اسم تا بنسب ورکی بنا بر مفعولیت چون روید زیدن روید زیدن مانا دا امحل ہو
نور وای دا فعل دې د امهل به معنا مانی او ضمیر پکې دی فاعل ضمیر مستتر او زیدن مفعول به جمله فعلیه شولا تاسو په شولې قاعده دا د چې اسماء افعال پدې کې به علامات د جمع علامات د تثنیه ناراضي ادا به مشر بار مفرد وي دیم اسماء افعال چې پدې کې علامات د تانیث او تذکیر هم ناراضي ادریم اسم فعل بسر سره خپل فاعل نه جمله فعلیه جوړیږي د جمله فعلی په مرتبه کې وي دا احکام به جاری کیږي عربی والے ولنور قیدی ذکر کړي به هغه متن کې وایو ان شاء الله ورسید به کنه آسان دي څلورم نمبر اسم فاعل لګ برو ګوري جی اسماء عاملو کې څلورم نمبر عمل کون کې اسم فاعل له تعریف به کو او به د دې د عمل بیان وکاو دغه شرایط به ذکر کو به مثالونه ذکر کو تعریف عمل بیان د شرایط او د عمل لپاره مثالونه اسم فاعل تعریف د دې دا اسم مشتقی ته ویل کیږي دا تعبیر ذهن کې کینه وي ځکه نور کې استعماليږي دا اسم مشتقی ته ویل کیږي دا اسم مفعول کې دا ولنه ټکه شو صفت مشبہ کې شو اسم تبذیل کې دیم چې دلالت کوي په یو ذات باندې دا نور کوم دی هغه اسم مشتقی ته ویل کیږي چې دلالت کوي په یو ذات باندې دا سي ذات چاغي کی مصدری ما هغه اسم ته هغه اسم مشتقی ته ویل کیږي چې دلالت کوي په یو ذات باندې دا سي ذات چاغي کی مصدری معنا موجود وي په طریقې د حدوث سره ونه رسیدلې به هغه اسم مشتقی ته ویل کیږي چې دلالت کوي په یو ذات باندې دا سي ذات چاغي کی مصدری معنا موجود وي په طریقې د حدوث سره لکه ضارب دلالت زید ضارب دلالت کوي په یو ذات باندې چې زید دی او دا سي ذات دی چاغي کی مصدری معنا د ضارب ضرب معنا په کې پراته ده او په طریقې د دوام سره نه د حدوث سره د بصره لب کې او ختم شو دوام او استمرار به کې نه په طریقې د ثبوت سره هغه صفت مشبہ ده او نه په کې استمرار وي بلکې حدوث به یو ضرب ختميږي واپس پوه شولې دای تعریف شو خجی عمل یې څه دی نو د اسم فاعل عمل دا د فعل معروف دی سمانا فعل معروف فاعل طرف ور کوي دا به ور کوي فعل معروف ک لازمی شپک شي نو تناسب ور کوي دا به ور کوي او که متعدی وو شي نو تناسب ور کوي مفعول مطلق مفعول به مفعول له مفعول معه حال تمیز او مفعول فيه ورسه بنځه مفاعل او حال او تمیز دوا تعریف هم ورلو کو عمل بیان هم کو شرایط یې سری د عمل لپاره هغه دا دو شرط دي اسم فاعل به العمل کوي چې په معنا د حال یا د استقبال وي یعنی د مضارع په معنی لنډه ده یو شرط دا دی ځکه دا اسم فاعل چې عمل کوي دا د وجه د مشابهت د فعل نه کوي نو د فعل مشابهت خو پکې پیدا کنه هغه بڅنګي هغه معنی پکې راوړه حال او استقبال او دویم شرط ولدا دي چې شپک شي نه دي پاغو کې به د اغو نه به په یو باندې اعتماد کړی یا به عمل کوي هغه بیان کو مبتدا باندې به اعتماد کړی موصوف باندې به کړی موصول باندې به کړی ذل حال باندې به اعتماد کړی دغه شان ما یا همزه استفهام باندې به اعتماد کړی بس نه باسو ورسېدلې به تعریف خو شو کنه هغه اسم مشتقی ته ویل کیږي چې دلالت په یو داسې ذات باندې کوي چا کې چې مصدری معنی پرتوي په طریقې د حدوث سره پرتوي عمل د فعل معروف دی فاعل طرفه او ملازمی کې شپک شنه ته او متعدی کې وو شنه ته نسب شرط سره دا به د حال او د استقبال په معنی مانی یو او دیم نمبر شپک شنه نه په یو شی به اعتماد کړی
مبتدا به اعتماد کړی دا به خبر وي ذل حال به اعتماد کړی دا به حال وي موصوف به اعتماد کړی دا به صفت وي او بلکې موصول به اعتماد کړی دا به صله وي پوه شولې یا حمزه استفهام باندې او یا ما نافیه باندې حرف نفی باندې د سوای وته ګوري چارم اسم فاعل بمانه حال یا استقبال اسم فاعل چې بمانه د حال د استقبال وی دا شرط ول ذکر کوي ښا د شرط دو شرطو کې یو ذکر کو اوس عمل بیانې عمل فعل معروف کونن عمل بد فعل معروف کوي دویم شرط بشرط ان کې بشرط د دې چې اعتماد کرده باشد اعتماد به کړی بر لفظي کې هغه لفظ باندې کفیش ازو باشد چې مخ کې ردی نه وي هغه لفظ شپږ قسمه کې دل شي وان لفظ مبتدا باشد د لفظ به مبتدا وي معنا دا به ور خبر وي نو به لازمی مثال هم ذکر کوي متعدی در لازم کی مثال لک زید مبتدا قائم اسم فاعل صيغه دا ابوه صرف فاعل ته رب ور کړی دا قائم صيغه اسم فاعل ابو مضاف هو مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه فاعل لقائم د پارا او اسماء سته مکبره دی علی طرفی و سره نو به اسم فاعل سره د خپل فاعل نه خبر د زیدون د پارا ابو متعدی کی مثال لک زید ضارب زید مبتدا او ضارب اسم فاعل صيغه د ابوه مضاف مضاف الیه فاعل امرا ولا مفعول به اسم فاعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول به نه دا خبر شو د بار د زیدون یا موصوف باندې به اعتماد کړي لکه مرر تو فعل تو فاعل بحر بجر رجل موصوف شو او ضارب ابوه بکرا ضارب اسم فاعل صيغه ابوه مضاف مضاف الیه فاعل او بکر مفعول به دا جمله شولا جمله شبه جمله شولا او دا صفت شو د رجل او رجل موصوف سره صفت د مجرور د جار سره د مجرور نه متعلق تر مررتو پوری جمله فعلیه شولا یا موصول باندې به اعتماد کړي اسم فاعل بس لوي چون جاءني القائم ابوه جاءني جاء فعل یا د متکلم مفعول به القائم ک الف لام چې په معنی د الذي د موږ ویلو کنه کله چې اسم فاعل معنی داخل شي بیا په اسم مفعول معنی نه په معنی د الذي اسم موصول او قائم اسم فاعل ابوه مضاف مضاف الیه فاعل شو دا د لازمی کی مثال دی دا اسم فاعل سره د خپل فاعل شبه جمله سله د موصول موصول سره د سله نه فاعل د جاء د بارشی جمله فعلیه ادی بل مثال کی متعدی مثال له الضارب ابوه مضاف مضاف الیه فاعل امرا مفعول به یا ذل حال من اعتماد کړي او دا به حال واقع وی لکه جاءني زید راكبا غلامه فرسا جاء فعل ای متکلم مفعول به زید ذل حال له اور راكبا تو ګره اسم فاعل صيغه د حال واقع شوه دی غلامه فاعل له مضاف مضاف الیه او فرسنی مفعول به اسم فاعل سره د فاعل او سره د مفعول به نشبه جمله د حال شو د بار د زید ذل حال سره د ذل حال نه فاعل لپاره د جاء جمله فعلیه یا په حمزه استفهام به اعتماد کړي لکه اضارب زید شبه جمله شولا اسم فاعل او زید فاعل امرا مفعول به شبه جمله یا به حرف نبی اعتماد کړي لکه ما قائم زید ما حرف نبی قائم اسم فاعل صيغه زید ولا فاعل شبه جمله شولا همان عمل کا قام و ضرب می کرد من ویلی د فعل معروف عمل بکې فعل معروف عمل سمانا و یا عمل چې قام کول لازمی و ضرب او لضرب کول متعدی قائم و ضارب می کند قائم او ضارب وهم د عمل کوي پوه شولې به کنه ونه رسیدو راځي دا عربی عبارت لا القسم الأول من الأسماء العاملة الأسماء الشرطية قسم أول أسماء عاملة أسماء شرطية دي بمعنى إن شد إن بمعنى ما جرازي وهي 9 دانها دي من وما وأين ومتى وأي وأن وإذما وحيثما ومهما من شد اسم وهم دا عقل لبار رازيها من يعمل سوء يجزى به بارحال اول جمله تب شرط دیم جمله تب جزا ویل کیږي او ما اسم مبهم د غیر عاقل لپاره راځي او برپسې اینا دا اسم مکان دی د شرط ولا معنی لره متضمن دی او کله کله سرما هم ملحق کیږي
اینما تکونوا یدرککم الموت. او به ور بس متا دا اسم زمان دی متضمن دی معنی د شرط لرا او دا درې وړ اعراب به راضی کا زکه دې سره مضاف فی اضافت ور سره لازم دی به وره لکه دا څوک یادو متا چې دا د اسم زمان دی متضمن د معنی د شرط لره خبره ختمه کا به ور بسی ایون دی دا ما وخت د ایون خبره وکړه دا اسم مبهم دی دا متضمن دی معنی د شرط لره دا مورب دی بدر وړو اعرابان ایو مورب دی کنه چې کله مضاف الیه ذکر وی باقی مول ذکر قصه کړي و څلور قسمونه ذکر کړي او به ور بس ان دا اسم مکان دی متضمن دی معنی د شرط لره ما ور سره نه ملحق کیږي او به ور بس ادما دی دا په معنی د ان سره دی او دم جزم ور کوي دوا فعال ہوتا او ما زائدم ور سره کله مرګري کیږي ښا اذ ما تفعل افعل دا په حقیقت کې اذ او ما زائده ور سره مرګري شي نو وسبه په معنی د ان سره اسماء شرطیونه وګرځي به ور بس حيث ما دی اسم مکان دی متضمن دی معنی د شرط لرا او به محمد هم اسم مبهم دی غیر عقل لپاره راضي عملها عمل د افعال او اورا هذه الاسماء چې تدخل داخلي قال الفعلين بدو فعلين او جملتين باندې تسملوا اول جمله چې د مسما کیږي شرطا بشرط سره والثانيه او دویمه جمله چې د مسما کیږي جزاء بجزاء سره وتجزم هاتين الجملتين دغه دوړو جملو ته جزم ور کوي نحو من تضرب اضرب وما تفعل افعل واين تجلس اجلس ومتى تقوم اقوم واي شيء تاكل اكل وأن تكتب اكتب وإذا ما تسافر أسافر وحيثما تقصد أقصد ومهما تقود أقود نور قسم كلوي. القسم الثاني دوم قسم أسماء يفعل اسم فعل تعريف راتكي اسم الفعل كلمة داغ كلمة دا تدل على ما يدل عليه الفعل چې دلالت کوي باغ شي معنی چا معنی چې فعل دلالت کوي موږ ویلو د فعل په معنی وي البته غیر انها دومره د اسماء فعل چې لا تقبل علامه الفعل علامه د فعل نه قبلي وهي على قسمين دو قسمونه دي الاول اسماء الافعال بمعنى الفعل الماضي اسماء فعل چې په معنی د فعل ماضي وی لکه هيهاتا شتانا سرعانا عمل د دې سره هذه الاسماء چې ترفع الاسماء اسم طرف ورغي على انه فاعلها بدي شرط بدي وجه چې فاعل دي لکه هذا يوم العيد اي باود يوم العيد. القسم الثالث اسماء الافعال بمعنى الامر حاضر دي لکه رويدا بلها هي هل عليك دونك ها عمل لسره ها عملها هذه الاسماء چې تنسب الاسم نسب اسم تورکي على انه مفعول به بنا بدی معنی چې مفعول به وي ورلا لکه رويدا زيدا من امهل زيدا ويكون الفاعل فاعل د دې چې دي په ټولو کې ضمیر د مخاطب ابو مستتر وي فکه خزر کده امر صيغه دي به د دې اسماء افعال او فواید دي. اسم الفعل چې دا به مشر بار بخپل معمول باندې مقدم وي دا شنه شي کېدل چې معمول پرې مقدم شي عمل کې کمزوري دي. دویم پدې کې معنی د طلب رتوي کله چې اسم فعل کې معنی د طلب رتوي نو جواب کې به مضارع مجزوم راضی کا تعالی راشه لك نو حدث کا چې خبري وګو خبري در سره وګو او دغه شان یوم ویلی و چې دې صيغه به مشر بار واحد راځي تاسو بیګی کنه تسنیه کیږي جمع کیږي تذکیر کیږي مؤنث کیږي وا نه اسم الفاعل واسم المفعول. القسم الرابع اسم الفاعل صدرم قسم اسم فاعل له تعریفی کوي هو اسم هغه اسم ده مشتق من الفعل المعلوم چې د فعل معلوم نه مشتق وي ليدل دې بار چې دلالت وکي علی من صدر عنه الفعل پاغه چا معنی چانه چې فعل صادر شوی دی على وجه الحدوث والتجدد په طریقې د حدوث سره ثبوت نه صفت مشبنه او تجدد معنا دایمي به نه وي لثبوت والدوام ثبوت او دوام به کې نه وي. تعریف تم خیر شته څنګه تعریف وکړلو
هغه اسم مشتقی ته هغه اسم ته ویل کېږي یو جز چې د فعل معلوم نه مشتقی وي دو جزا چې دلالت وکي هغه چا باندې چانه چې فعل صادر دی درې جزا او په معنی د حدوث او تجدد سره څلور جزا موږ چې کوم تعریف کړو دي سره مفهوم سره الفاظ کې فرق دی نور مفهوم یو دی لکه کاتبون او ناصرون عمل سره هو يعمل عمل فعله المعروف اذا عمل کې د خپل فعل معروف یعنی سمانا ان كان فعله لازما كشرف فعل لازم وي فيرفع الفاعل فقط صرف فاعل تبرف ور کوي او كشر متابع تعدي وي فيرفع الفاعل فاعل تبرف ور کوي وينسب المفعول به ايضا مفعول به تبنسب ور کوي شرط عمل سره دو شرط دي اي يكون بمعنى الحال او الاستقبال چې په معنی د حال یا د استقبال وي وليس د اسم فاعل چې دا چې عمل کوي د فعل مضارع د مشابهت د وجې نه کوي نو حروف کوم دغه سره برابر وي فاعلون يفعل یو شان حروف دي او حرکات او سکنات کوم فاعل اول متحرک دویم ساکن اخری دو به متحرک يفعل کوم دغه شانی او معنا کوم مشابهت پکار دی غیدل ته ولګول چې حال یا د استقبال معنا به کیوي وس تب جاکه د فعل معروف عمل بکیږي دویم ایکون معتمدا اعتماد به کړي علی لفظ په یو لفظ باندې ذکر قبل چې دینه مخ کې ذکر وی او هاذا اللفظ دغه لفظ کوم چې دینه مخ کې ذکر یو د به اعتماد کړي المعتمد چمن چې اعتماد شوی اما ایکون مبتدا یا هو مبتدا وی او دا اسم فاعل به خبر وی نحو زید قائم ابوه فی الفعل اللازم کی مثال شو نور ترکیب هم کړو او زید ضارب ابوه عمرا دا په متعدی کی مثال شو او یکون یبدغ فعل لفظ چې لفظ د چې مخ کې ذکر وی دا بکلا موصوف لك مررت برجل ضارب ابوه بکرا کلب موصول وی لك جاءني القائم ابوه لازمی کی او جاءني الضارب ابوه امرا متعدی کی او کلب ذل حال وی لك جاءني زید راكبا غلامه فرسا او کلب حمزه استفهام وی لك الضارب زید امرا نور ترکیبونه هم کړیو کنه او کله به حرف نفی لکه ما قائم زید نو دلته فقائم چره و ضارب چره عمل دوال عمل کوي عمل عاملا دوال عمل کوي عمل قام د قام ولا عمل کوي و ضرب او د ضرب ولا رفع الفاعل رفع ده کنه رفع الفاعل فاعل ته برف ور کوي فی اللازم کی ونصب ونصب ور کوي مفعول ته متعدی کی کمال حس لك څنګه چې تا دا ولا حذ کړل پوه شولې بس یې کوي